فصن عن ذاك أصناف الأهالي ولا يمضي على الديان وقت وأزمان وأحوال بحالي ومستغن إلهي عن نساء وأولاد إناث أو رجال ورب العرش فوق العرش. ورب العرش فوق العرش. نسبت رب عرش تکړه ده. رب العرش دا نسبت تمکن نه ده چې کنده الله پاک متمکن ده، دا عرش مکان ده، دا په دې مکان باندې متصف ده په معنا د کون فی المکان چې دا کائن فی المکان ده، موجود فی المکان ده، بلکې اضافت رب عرش ده په معنا د تخلیق سره ده، مالکیت سره ده، په معنا لغوي سره ده. دا معنا ده چې رب العرش یعنې دا خالق العرش ده او مالک العرش ده. رب په معنا لغوي سره د تربیت ته عرش کړی ده. تربیت څه ته وایي؟ احداث الشی، چې شي ته وجود ورکړي، بیا ترقي ورکړي. وجود هم الله ورکړی ده، ترقي الله ورکړې ده. نو اضافت د رب عرش ته اضافت تخلیقي ده. بعضې وایي چې دا اضافت تشریف ده. تشریف څه معنا؟ د حصول شرافت فی المضاف الیه، چې مضاف الیه کې شرافت حاصل شي. مضاف الیه څوک ته؟ رب العرش کې عرش ده. لکه رب البیت، رب سبحانه اضافت ته بیت الله ته. الله رب د بیت ته، دا اضافت تشریفي ده چې بیت کې شرافت حاصل شي د وجه د مضاف نه. دارنګه رب جبریل، دا اضافت تشریفی ده چې مضاف الیه جبریل کې شرافت حاصل کړي، عظمیت. عرش په لسان حکماو فلاسفاو کې فلک الافلاک ته وایي او دو داسې نسبت قایموي. یو سمای دنیا ده، دې ته فلک القمر وایي. دوم فلک عطارد ده. دریم فلک زهره ده. بیا فلک شمس ده. داسې افلاک دي نه. اتم فلک او نم فلک. نم فلک باره کې وایي فلاسفه چې دا محیط ده په تمام دنیا باندې. دا ټوله دنیا موجودات چې دي دا په جوف کې فلک الافلاک دي. لکه پیاز پردې ته ګوره، پیاز د پاسه پرده چې ده دې په جوف کې دا ټول مستدیر پراته دي. دومه پرده، درېیمه، اخر کې وړوکی دومره قدر ګچه غوندې یو شی، دا ځمکې حیثیت لري. لکه د پیاز په منځ کې دا غوټه وړه غوندې، دا نورې ټولې پردې په تا وي، له پاسه په تا وي. اوله، دومه، درېیمه، څلورمه، پنځمه، داسې منځ کې وړوکی غوندې پیازګه کاري دومره. دا وچ په وسط کې پیاز کېږي، داسې نه چې اخیر کې منځ کې وي. ټول د پیاز په منځ کې دا وړوکی پیاز. داسې د اسمانونه چې دي عرش، دا عرش داسې ده لکه د پیاز اوله پرده، دا ځمکه داسې ده لکه دا پیاز وړوکی پیاز چې د غټ پیاز په دې منځ کې پروت داسې. دا غټ پیاز دا له پاسه پرده چې ده دا ګوره په ټوله باندې محیطه ده، هغه وړوکي باندې محیطه ده. غټه پرده خو داسې راغلي نه، او وړوکی پیاز یې دلته منځ کې، لکه دا له پاسه پرده ګوره په ټولو محیطه ده. دا وړوکي پیاز باندې یې خاطه کړې ده، لاندې باندې باندې په راغلی ده، لاندې راغلی ده، دې صرف ته آیت صرف ته داسې عرش ده. دا په ټولو اسمانونو باندې محیط ده. دا ځمکه یې، ځمکې باندې د عرش محیط ده، یعنې لاندې باندې ده د عرش. مونږ په دې منځ کې په دې وړوکي پیاز باندې ناست یو. مونږ نه لاندې عرش ته، باندې عرش ته. نو عرش چې ده
دا محیط ته د ټولو مخلوقاتو او محیط د ټولو موجوداتو ده دا عرش لاندې باندې اوس ګوره حدیث کې راځي چې دا باران عرش نه ورېږي دا صحیح ده که نه عرش نه راځي بر عرش ته دې طرف ته عرش ته دې طرف ته عرش ته لاندې عرش ته نو عرش نه باران راځي دې خو هېڅ منافات نشته چې دو وایي فلاسفه چې دا باران او ورېځې نه راځي او حدیث مبارک کې راځي چې دا باران عرش نه راځي نو عرش صحیح ده که عرش خو موږ باندې ده لاندې ده مونږ په دې منځ کې نو رب العرش الله رب د عرش ته اضافت تشریفي ده وګوره وسط کې دا ځمکه ده وچه وسط کې پرته ده دا ځمکه دې وجې فلاسفه وایي مرکز الارض مرکز العالم د ځمکې کوم مرکز ده او وسط کې کومه نقطه ده د ځمکې چې چارو طرف خط برابر وي دې ته مرکز وایي د ځمکې وسط کې چې کومه نقطه ده دې طرف ته خط باسي داسې خط باسي لاندې نه باسي دې طرف ته باسي دا ټول خطونه دې نقطې ته الله سوا دي دا مرکز الارض دغه ده دا د ځمکې مرکز ده ومرکز الارض مرکز العالم دا ځمکې کوم مرکز ده وسط کې نقطه دا د کل عالم مرکز ده دا کل عالم چې دا خو د عرش ګېډه کې پروت ده ځمکه د عرش ګېډه کې پرته ده عرش په دې ځمکې باندې محیط ده لاندې باندې او دغه ځمکه نه ده دا عین وسط عالم کې پرته ده عین د عرش وسط کې پرته ده په دې منځ کې پرته ده لاندې باندې عرش ده دغه ځمکې کې چې کومه وسط کې نقطه ده دا وسط د ځمکې ده عین مرکز د ځمکې ده دا عین ټول عالم مرکز ده مرکز الارض مرکز العالم تصریح وایي مرکز د ځمکې دا مرکز د عالم ده نو عالم کې اوس خطونه رباسه که باندې فلک الافلاک نه خط باسي که دې سیټ ته باسي که دې سیټ نه باسي که لاندې نه باسي د ځمکې کوم وسط کې کومه نقطه ده دې ته الله سوا خطونه وایي دا ټول خطونه د مرکز د نقطې دی دا نقطې وسطاني د ځمکې ته الله سوا دي دا مرکز الارض مرکز العالم ده دا د کل عالم مرکز ده مرکز د ځمکې مرکز د عالم ده او دا تحت حقیقي ده سطح د فلک الافلاک له پاسه دا فوق حقیقي ده فوق حقیقي په عالم الابعاد کې ابعاد موجوده ابعاد موجوده معنا دا پلن موجودات دا ټول ځمکه هوا او اسمانونه دې ته ابعاد موجوده وایي دا ابعاد موجوده کې دا وسط د ځمکې چې دا نقطه د ځمکې دا تحت حقیقي ده له پاسه فوق له پاسه سطح د فلک الافلاک دا فوق حقیقي ده فوق حقیقي چاته وایي ما لا فوق فوقه فی عالم الابعاد په عالم د ابعادو موجوده کې دې له پاسه بل فوق نشته دا نقطه د ځمکې چې ده دا تحت حقیقي ده ما لا تحت تحته چې دې لاندې بل تحت نه وي بل تحت څنګه نه وي یعنې دغه نقطه د ځمکې چې ده په دې وسط کې دا حقیقي تحت ده یعنې دا غایة الابعاد ده دا انتهایي لرې ده فوق نه دا ځمکې کوم وسط کې نقطه ده دا تحت حقیقي ده یعنې ما لا تحت تحته چې دې لاندې بل تحت نه وي تحت حقیقي ده په عالم الابعاد موجوده کې دا تحت حقیقي ده ما لا تحت تحته چې دې لاندې بل تحت نه وي څنګه نه وي داسې نه وي که ته دا تحت حقیقي چې ده دا ځمکه دا وسط کې نقطه که دې نه ته یوه ګوته دومره کته شي یا دې سیټ ته شي یا دې سیټ ته شي بیا دا انتهایي لرې فوق حقیقي نه ده لکه که مثلا ته یو ګز د وسط د ځمکې چې کومه نقطه ده دې نه یو ګز لاندې لاړ شي بیا فوق ته نږدې شوې فوق خو صرف پاس نه ده که نه فوق خو سطحه د فلک الافلاک ده باندې لاندې ګول داسې راغلی ده دا ټول فوق حقیقي چې ده دا سطحه د فلک الافلاک ده
باندې مونږ باندې دا دې سیټ ته دا دې سیټ ته دا لاندې ده اوس دا نقطه مرکزي د ځمکې چې ده که دې نه ته دومره قدر کته شي بیا ته تحت حقیقي کې نه یې ځکه تحت حقیقي چاته وایي چې دا انتهایي لري فوق نه دا خو انتهایي لري نه شو فوق نه دا خو لاندې نږدې شو فوق ته نږدې شو که نه یا دې سیټ ته شوې بیا انتهایي لري نه شوې ځکه دې سیټ ته نږدې شو یا دې سیټ ته شوې دا نقطه دې دې سیټ ته کړه یو ګاز بیا ته فوق نه انتهایي لرې نه شوې یا دې کته کړه یا دې بره کړه بیا ته انتهایي لرې نه یې په ابعادو موجودو کې انتهایي لرې چې دا دغه ده چې کوم وسط کې ځمکې نقطه ده ما لا تحته دا تحت حقیقي ده دا انتهایي لرې ده په ابعادو موجودو دې طرف ته لرې ده دې طرف ته لرې ده کته نه لرې ده بره نه لرې ده دا انتهایي لرې نقطه ده دا مرکز الارض مرکز العالم دا د ځمکې مرکز دا د عالم مرکز ده او دا تحت حقیقي ده نو داسې ویله رب العرش الله مالک ته عرش ته خالق ته عرش ته هغه عرش اعظم المخلوقات ته هغه عرش چې په ټولو موجوداتو باندې محیط ده چارو طرف الله فرمایي الرحمن علی العرش استوى دا متشابهات نه ده استوا خو ناستې ته وایي برابر ناسته چاته وایي چې یو طرف ته میدان نه وي دې ته استوا وایي نه داسې میدان وي نه مخې ته میدان وي نه یوه سیټ ته نه بل سیټ ته برابره ناسته دې ته وایي نو الله خو عرش باندې ناست نه ده ځکه ناسته دا خو د اجسامو صفت ده الله دې استوا نه منزه ده الله پر صفات شته خدا که صفات المخلوق مخلوق باندې خو نه دي ځکه الله فرمایي لیس کمثله شیء ما مثل نشته ته په ذات کې نه په صفاتو کې الله مستوی علی العرش دا د الله صفاتو نه ده متشابهونه ده لفظي معنی معلومه ده او معنی لغوي معلومه ده کیف ما معلوم نه ده په حق دی الله کې استوا خو لفظي معنی خو برابر ناست ته وایي نو لفظي معنی خو معلومه ده لکه وګوره قرآن عظیم شان کې الله باندې وجه اطلاق شوی ده وجه لفظي معنی خو معلومه ده وجه خو مخ ته وایي ید اطلاق هم په الله شوی ده ید الله یا الله ید لفظي معنی خو معلومه ده خو د دې مصداق کیف ته وجود په حق ته واجب تعالی کې صفت ته وجود خارجي او وجود نفس الامری په حق ته الله کې دا غیر معلوم ده دې کیفیت سره دغه یاد صفت په حق ته واجب تعالی کې په نفس الامر کې څه ده دا مونږ ته مجهول ده داسې وجه لفظي معنی خو ظاهره ده مخ ته وایي خو کیف یعنی صفت ته وجه صفت ته مصداق خارج کې الله پر چې ده دا مجهول ده لفظي معنی معلومه ده سره د عقیدة التنزیه والتشبیه سره د عقیدة التنزیه من التشبیه عقیده د تنزیه بدی چې الله منزه ده د مخلوقیت نه الله منزه ده د تشبیه د مخلوقیت نه دا باندې ایمان کلکي چې الله پر وجه شته وجه معنی مخ ته خو ما عقیدة التنزیه سره د دا عقیدې نه چې الله منزه ده د تشبیه من المخلوق نه بس مخلوق ونه نه ده ځکه الله فیصله کړې ده چې لیس کمثله شیء ما باندې څوک نشته الله خالق ته نو مخلوق ته نو خالق خو مخلوق غوندې نه وي انا مخلوق کې خالق غوندې الله واجب الوجود ده ممکن مخلوقات دي ممکنات دي په امکان خاص سره نو واجب خو ممکن غوندې نه وي او ممکن واجب غوندې نه وي دا خو اسانه فیصله ده دې کې نه لازمېږي چې ته مشبهونه یې یا ته مجسمونه یې مشبهونه او مجسمونه پسه ګرځي چې ته داسې وایې چې الله پر وجه ده وجه معنی مخ ته که وجه المخلوقات لکه مخلوقات وجه دا اوس مشبهونه دا به مجسمونه شوي
چې ته الله پر وجه ده که وجه المخلوقات الله پر ید ده سبحانه که ید المخلوقات اوس ته مشبهه او مجسمه ونه شي ته الله ته جسمیت ثابت کړي نه وجه معنی مخته معنی لغوي معلومه ده کیف کې مصداق خارجي دا مبهم ده په حق کې الله کې کیف او صفت کې وجود خارجي دا مجهول ده ځکه الله ده نو الله خو تعالی دریا نه ده وګوره مخلوق کې داسې ده کنه یو د خره وال مخته یو یې تا مخته نو خره مخ یې تا غوندې نه ده تا ولې خره غوندې نه ده مخلوقاتو کې یو بل سره تشبیه خو نشته اوښ ته اوښ وال مخته یو یې تا مخته دا چېرته برابر دي او بیا دا تشبیه د اوښ تا سره د تا اوښ سره دا تشبیه د مخلوق ته مخلوق سره دا تشبیه ده حقیقي لکه اوښ پاره مخته تا پاره مخته مخلوق کې تشبیه داسې ده او لکه اوښ پاره مخته جسم ده مون پاره مخته جسم ده دا مخلوق کې ده الله سبحانه هغه په حق کې عقیدة التنزیه ده یعنی الله پاره صفات دي صفات په خپل معنی لغوي دي كيف معنى صفت صفت وجود خارجي ده مجهول ده ده مبهم ده ما عقيدة التنزيه من التشبيه والتجسيم سره دې عقیده نه چې الله پاک ته مشابهت اجسامنا دا عقیده ودی ګوره دا شرکت په خپل عبارت کې ویل دی شرکت خپل عبارت کې داسې وایي یو مسلک متأخرین ده یو مسلک سلف ده سلف معنی صحابه تابعین امام ابو حنیفه امام شافعی امام مالک امام احمد رحمهم الله ټول ائمه مجتهدین دا ټول سلف دي صحابه یې سلف دي شرکای دي دا ذکر کوي او ای متأخرین عقیده ده متأخرین عقیده ده چې دا تاویل کوي دې متأخرین ته مؤوله وایي داسې وایي له وجه لا كوجه نه الله پر وجه شته خو لا كوجه نه مونږ ولې وجه نه ده نه توبه متأخرین تاویل کوي هغه وایي وجه معنی وجه نه ده وجه معنی ذات ید معنی لاس نه ده ید معنی قوت دا یې تاویل کوي وجه په معنا د ذات ید په معنا د قوت سره داسې نورو متشابهاتو تاویل کوي بس الله پر وجه دی ذات ته تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام تبارک وجه ربک چیرته ده ها وجه ربک الا وجهه نو وجه په معنا د ذات سره ده متأخرین وایي ید په معنا د قوت سره ده دا معاوله دي دې ته معاونین وایي بس دا خلاص دي لغمه ځکه الله پر جسمیت نه ثابت دي نه وسواس راځي ځکه وجه معنا ذات ته کنه ید معنا قوت ته کنه وجه معنا خو مخ نه ده انا ید معنا لاس ته دا متأخرین وایي او شرکایت په منځ شرکایت کې ذکر کوي اكو سلف عقیده ده ګورئ امام ابو حنیفه عقیده ده امام محمد عقیده ده صحابه عقیده ده چا عقیده ده دا عقیده ده چې صفات په خپلو معنو ظاهرو باندې محمول دي چې کومه معنی دي هم په دې باندې محمول دي امام ابو حنیفه دا عقیده ده شرکایت وایي که سلف دا عقیده ده دا صفات په خپل ظاهرو معنو محمول دي ید معنی لاس وجه معنی مخ دا په خپلو ظاهرو معنو محمول دي ها خو صفت کې وجود خارجي الله پاک کې دا مونږ ته نه معلوم ما عقیدة التنزیه سره د دې دا عقیده به دي چې الله منزه ده تشبیه د مخلوق نه الله منزه ده مخلوقیت نه هذا صفا عقیده ده په دې سره خپل مجسمهونه نه کوي ټول علماء دیوبند تو ګوره دا اردو تفاسیر لیکلي دي دومره ته نه پوهېږې اردو تفاسیرو کې قرآن ترجمه څنګه کوي شیخ الهند څنګه کوي شاه عبدالقادر څنګه کوي ید څه معنی کوي ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہے
داسې خو نه وایي چې معنا لغوي مونږ ته نه ده معلومه، دا مشهوره ده. داسې وایي دا ټوله کابیر دیوبند ته ټوله تفاسیر ته ید څه معنا کوي؟ هات معنا یې کوي که نه؟ هات څه ته وایي؟ لاس. وجه معنا څه کوي؟ د اردو تفاسیر دا ټول اکابر دیوبند. مخ معنا یې کوي، مخ. خو دا بعضې په دې رد کوي، دا ته نه ګوري چې ګوره یو معنا لغوي وي، یو کیف د مصداق کې خارجي. کیف معنا صفت، معنا لغوي خو یعنې کې چې استعاره ده. ید لاس ته وایي، ما وجه مخ ته وایي. دا ټول اکابر ګوره، دا ټول اهل سنت د سر نه ونیسه، امام بخاري نه ونیسه، دا څومره مفسرین تیر دي. ید معنا کوي، وجه معنا مخ کوي، مخ. معنی کې څه تاویل نه کوي، نه داسې کوي چې په معنا کې توقف کوي چې ته معنا نه کوي. او څه وایي؟ یدالله فوق ایدیهم څه معنا کوي؟ نه چپ چې مزق په دې وایي، چې مزق دې ته وایي. څه معنا یې نه معلومه، خو هغه چې مزق وایي که نه، مولي چې مزق په بیا تا نامي. نه دا دې ته نه ګوري. لکه ټول علماء دیوبند، ټول اکابر، ټول اسلاف، ټول محدثین ید معنا خو کوي. ید لاس ته وایي، وجه مخ ته وایي. معنا لغوي خو ظاهره ده، خو صفت د وجود خارجي مجهول ده مونږ ته. مع عقیدة التنزیه من التشبیه والتجسیم، سره د دې عقیدې نه چې الله پاک ته تشبیه من المخلوق نه او پاک ته تشبیه من الاجسام نه. بس دا صفا عقیده ده. دا شرکایت ذکر کړی ده، دا نسبت سلفو ته کړی ده، او دا حاشیې نه ده لیکلې، عین عبارت ته شرکایت لیکلې. دا خبره چا په دې رد نه ده کړی. یو سړی پوهېږي نه په خبرو باندې صحیح، علم کلام په اطلاقاتو نه پوهېږي، مقصد باندې نه پوهېږي، نو بیا په دې رد کوي چې نه معنا یې نه ده مجهوله، معنا یې مجهوله ده. انا لله معنا یې مجهوله ده. څنګه معنا مجهوله ده؟ دا نور ټول محدثین چې معنا کوي دا مجهوله ده. چپ چې مزاق یې والی ده که څه؟ چې مزاق خو یې ونه ده والی، ټولې معنا کوي. معنا لغوي معلومه ده، صفت وجود خارجي او مصداق دا مجهول ده مونږ ته، ځکه الله خو مونږ لیدلی نه ده سبحانه وتعالی. نو به څنګه ته صفت وجود خارجي بیان؟ ما عقیدة التنزیه من التشبیه والتجسیم. حاجی داسې ویله. الله فرمای الرحمن علی العرش استوى. الله فرمای الله په عرش باندې مستوی ده. وګوره الله ته صفت ثابت کړي استوا. اخلاف مذهب دا د وروسته متأخرینو چې تعویل د اصطلاح کې په اصطلاح سره او غلبې سره علی العرش استوا دا معنا کوي. استوا په معنا د استوا سره ده، استوا په معنا د استیلا سره ده. استیلا غلبې ته وایي. الله عرش باندې غالب ده، قدرت وال ده، قابض ده. وګوره دا هم خپله وایي مختار د سلفو دا ده. سلف صالحین صحابه ته وایي، سلف صابرین تابعین ته وایي. سلف مختار څه ده؟ عدم تاویل ده، بلکې اعتقاد التنزیل ده. مع وصف التنزیل له سبحانه اما یوجب التشبیه. ورته ګوره دومره صفا خبرې کوي. سلف مذهب دا ده عدم التاویل، تاویل نه کوي، بل اعتقاد التنزیل. قرآن څنګه ویلي دي بس دا صحیح ویلي دي. الله وجه ویلي ده بس وجه صحیح ده. ید ویلی ده ید صحیح ده. دا اعتقاد التنزیل. مع وصف التنزیل له سبحانه وتعالی، سره د دې دا عقیده به دي چې الله منزه ده د تشبیه من المخلوق نه، تجسیم ده. باقي یعنې دا عقیده خو به دي چې الله منزه ده تشبیه من المخلوق نه، تجسیم نه. الله منزه ده. نو معنا به یې کوي عقیدة التنزیل. تنزیل چې ویل دي هغه معنا به کوي چې دا معنا دې باندې ما عقیده ده چې الله ځان مبارک پاک سبحانه وجه ویلې ده بس وجه صحیح ده، ید ویلې ده ید صحیح ده. خو ما وصف تنزیه دا عقیده به دي که نه
چې الله منزه ده سبحانه اما یوجب التشبیه دغه امورونه چې تشبیه واجبوي تشبیه څه واجبوي خو مخلوقیت ته جسمیت ته اجزائیت ته دین الله پاک الصفت وجود خارجي وتفويض الامر الى الله وعلمه في المراد به صفت وجود خارجي ده الله تعالى ده مو فنه ده يدله چې صفت وجه څه دالته الله پاک سره دې دا کیدا ده چې الله پاک ته تشبيه من المخلوق نه الله پاک ته جسمیت نه دا هم دا خو صفت وجه الله ته معلوم ده لكن امام مالك فرمای الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة الاستواء معلوم امام ابو حنیفه امام مالک صاحب دا سوی استواء معلوم استواء لغوی معنی خو معلومه ده برابرې ده ته وایي لغوی معنی خو د وجه معلومه ده مخ ته وایي والكيف مجهول الصفت وجود خارجي دا مونږ ته نه ده معلوم استواء معلومه ده معنی لغوي كيف مجهول صفت وجود خارجي مونږ ته نه ده معلوم صفت وجود خارجي خو پس ته معلوم دي چې تا الله لیدلی کنه او تا زه لیدلی تا اوښ لیدلی ده تا ګډې بیزې لیدلې دي مثال انسان دې لیدلی ده نو صفت یې مخې ته معلوم ده کنه چې داسې مخې ده نو صفت وجود خارجي دا مجهول ده والسؤال عنه بدعة ادينا بعد بیا سوال کیا چې الله پر مخ ته څنګه مخ ته هغه دا باندې دا چې کوم وویل دا کېده دا نه ده کافي چې معنا یې معلومه ده ایغو صفت وجود خارجي معلوم ده ام مجهول ده ما عقيدة التنزيه من التشبيه والتجسيم فرد دي چې الله منزه ده تشبيه مخلوقیت سره جسمیت نه لري دا نه ده کافي دې کتاب کې څه خلل ده والسؤال عن بدعة دې له باب سوال کول دا خو څه فضول خبرې دي چې ته بیا سوال کوې چې څنګه مخې ده څنګه لاسې ده نه داسې وموږ دا نه ده کافي چې معنا یې معلومه ده كيف وجود خارجي مونږ ته نه ده معلوم ما عقيدة التنزيه من التشبيه والتجسيم پاک ته الله تشبیه نه تجسیم نه دا د صحابو مذهب ده دا د امام ابو حنیفه مذهب ده دا د امام یوسف مذهب ده دا د امام محمد صاحب مذهب ده دا ټول مذهب د احناف شوافیو موالیکو چې چیرې مذهب ده دین اپله نه ده مجتهدینو کې دین اپله نه دي څوک ما هلته ملګرو ته ویله که چې دا دومره مجتهدین تېر دي مجتهدین مطلق دې شمېر پته نه لګي دومره تېر دی مجتهد مطلق یعنې په اصولو کې مجتهد دی په فروع کې یو مجتهد فی المذهب اصولو کې تابع د امام وي فروعاتو کې مجتهد دی دا دومره تېر دی چې شمېر پته نه لګي او دا بریلیان غریبان چې دي او دا داسې خبرې کوي چې اوس چېرته یوه مجتهد سره یې بیا مونږ منو مشرفي صاحب څه غلط نه ده ٹھیک ہے كل ما تقول المجتهدون شرح السنة وشرح السنة شرح القرآن څومره مجتهدین تحقیق کوي فلا د حضور مبارک السنة تحقیق کوي شرح السنة وشرح السنة شرح القرآن العظيم سنت مبارک سره دا د قرآن سره ده دا په تواتر سره مونږ ته ثابت دي د نبی مبارک احادیث په تواتر ثابت دي ټوله ذخیرة الحدیث متواتر ده ایو سره متواتر نه انکار کوي دې نه بل سوال خو نه دا متواتر هم نه مانی خپل تواتر مانی چې زه په تواتر میتازې کوم دا مانی یو کاسته ده تونه ده څه نه میږده ها میر شاکر محیف شاکر خپل اعمال مانی چې دا متواتر دي دومره جمع صحابه کرام چې صحابه داسې مینه لري حضرت سره چې داسې مینه به
په تاریخ کې نه تیر شوی آدم علیه السلام تر قیامته انا به داسې مینه راشي صحابه او داسې مینه صحابه حضور باندې داسې جان قربان کړی ده چې داسې به هیڅ چیرې داسې ملګري نه پیدا شوي چې په خپل مشر باندې داسې ځان قربان کړی داسې حافظه الله صحابه ته وروا چې داسې حافظه به تاریخ کې رای نه شي لکه صحابه ته چې الله کومه حافظه وروا او بیا هم تا شک ته چې د حضور حدیث نه دي محفوظ تا ولې محفوظ دي عبدالرحمن بابا ولې خبرې محفوظ دي دو ولې نه دي محفوظ نبي پاک حدیث نه دي محفوظ دا بکواس کوي ذخیرة الحدیث نه انکار کول حالانکه ټول ذخیرة الحدیث متواتر ده اگر که احاد غیر متواتر دي هر یو څوک اخبار احاد دي خو ذخیره د اخبار احاد هم متواتر ده ذخیره د اخبار مشهوره هم متواتر ده احادیث متواتر خو هسې متواتر ده حاجی امام ابو حنیفه صاحب داسې وایي څه وایي هم دا خبره کوي واختاروا امامنا الاعظم زموږ امام ابو حنیفه رحمه الله هم داسې کیسه کوي چې معنی یې معلومه ده کیف یعنی صفت او د مصداق او وجود خارجي دا نه ده معلوم موږ ته ما عقیدة التنزیه والتشبیه ما عقیدة التنزیه من التشبیه والتجسیم والسؤال عنه بدعة دا مونږ امام صاحب داسې وایي دارنګه آیاتو کې دارنګه حدیثو مبارکو کې دا متشابهات وارد دي ید وارد ده عین وارد ده وجه وارد ده دارنګه لفظ الفوق وارد ده والقاهر فوق عبادي يخافون ربهم من فوقهم دا تعویل نه کوي دا امام ابو حنیفه صاحب د دې فوق تعویل نه کوي د دې ید تعویل نه کوي د وجه تعویل نه کوي لا يؤولونه بالعظمه والرفعه تاسو نه چې دې ترجمه په رفعت سره کوي په اعظمیت سره کوي دا نه خپله معنی کوي خپله معنی کوي خو ما عقیدة التنزیه من التشبیه والتجسیم لکه څنګه دا وایي ورب العرش فوق العرش لكن الله د عرش مالک او خالق ته فوق العرش ته او الله ته فوقیت ثابت ده لیکن تشبیه به مخلوق سره نه وایي بلا وصف التمکن واتصال مخلوق سره به تشبیه نه وایي بلا وصف التمکن دا سره چې الله متمکن فی العرش ته لکه ته چې متمکن فی المکان زه متمکن فی المکان لکه ته متصل مکان سره اتصال دې د مکان سره اتصال الجسم بالجسم الله سبحانه پر عرش الله دې عرش رب ده او فوق العرش ده ولكن بلا وصف التمكن الله متمكن في المكان نه ده تاسو چې الله متمكن ده عرش مکان ده او الله پر ناس ده لکه اجسام صفت دي واتصالي الله نه ده متصف په اتصال مع المقام لکه حدیث کې راځي چې الله عرش اسمان ته نازلېږي نیمه شپه الى سماء الدنیا او بیا الله سبحانه طرف نه اعلان چې څوک ستا معنی معافي وغواړي څوک ستا معنی مغفرت وغواړي نو دا نزول دی الله سماء دنیا ته دا د الله صفات دي که نه دا د الله صفات ده تا وایي تا صفت نه ده ما صفت تا صفت ته جسم یې نو صفات تا صفات الجسم دي نو صفات الجسم تمکن فی المکان ظاهر ده الله جسم نه ده بیا مخلوق نه ده تباین ده مخلوق سره تباین حقیقي ته څنګه مخلوق صفات ثابت ده نو الله مکان عرش باندې دا خو نه متمکن فی المکان ده لکه مخلوق
انا متصل سره لك مخلوق. هذه بس.